بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو او پیغام نیوز سره زه یم ستاسو ورور پیدا محمد. په دې ټیم کې موږ حاضر یو په اضافات کې د ارشاد علي خان ډیرې سره پورا ماحول د خلکو نه ډک دی او جلسې پروګرام ګرما ګرمي اسٹارټ تا او استقبالیه پروګرام جاری دی. تاسو موږ سره اوسئ. موږ څو کسان ته Bismillahirrahmanirrahim. ټول اول خو دا چې دا به ان شاء الله د رکن ډیویژن په تاریخ کې به دا ټول شانه جلسه وي. هغه بنیادی وجه دا چې په دې وخت کې د پاکستان ټول عوام چې هغه د نوي پاکستان نه ډېر زیات تنګ راغلي دي. د هر سړي دا خواهش دی چې ما د ټول پاکستان یو ځل بیا ولیدو. په کوم پاکستان کې چې نواز شریف وزیر اعظم، په کوم پاکستان کې چې الله ارزان او چینی ارزان او پټرول ارزان ژوند پکې آسان په دې نوي پاکستان کې ژوند ډېر زیات ګران شوی. ما بل ورځون دا ویلي دي چې الله پاک امریکې مهرباني کړې ده، د هغې د هغې ټرمپ لرکړی دی. نو انشاءالله دغه مهرباني به الله پاک په موږ باندې کوي او زموږ دا ټرمپ چې دی به هم زر تر زره خپل کور ته واپس ځي. ځکه 30 کاله چې ده کوم دروغ وي، کوم شنه باغونه وو، خو هغه ټوله دوکه او فریب و. صرف دغه کرسۍ ته رسېدلو او بیا هلته کې کېناستلو. د دې نه علاوه د دې قوم تباهي کړې، فایده هېڅ نه ده ورکړې. په دې بنیاد باندې به که 50% زموږ ورکر راځي نو 50% د دې سوات عوام چې په خپل شوق بدل ته راوځي دپاره د دې چې د دې عذاب نه خلاصي لارو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه خو مخکې ستاسو شکریه ادا کوم. تاسو زموږ د وختي نه ګورم تاسو موجود یې د جلسې دونه بهترین کول چې کوئ. انشاءالله جلسه چې ده دا به تاریخي جلسه وي. په ډېر لوی اکثریت کې انشاءالله د سوات عوام په دې کې شرکت کوي او دا ده چې د ټول ډسټرکټ نه ولا روان دی، یوازې د سوات نه ولا خلک نه دي روان. زما میسیج به دا وکړم، میسیج به دا وکړم. سوات عوام دا خاص دی چې ګډ چت کوي میسنجر باندې کې زموږ مشر میسنجر او هغه د شرکت کوي او انشاءالله ګټه به زموږ زه محترمه مریم نواز صاحب ته په خیر علی وایم، خپل نور مین قیادین ته په خیر علی وایم چې هغې مطلب یو دونه ښه ډیسیژن واخیستو سوات ته په راتګ. نو دا زموږ دپاره خوشاین دی او برابر دا جلسه چې ده نو زه وایم چې زیاته د مهنګایي خلاف ته ټول عام خاص خلکو ته زما خواست دی ستاسو د کیمرې په دې شیشه باندې چې هغې نموز نه بعد په دې جلسه کې شرکت وکړي. ډېره مهرباني. زما نوم سید غفور شاه دی او زه د پی ایم ایل ان یوث وینګ سوات چې د هغې اډوایزر یم او د دې جلسې باره کې خو اول خبره ده چې دا جلسه انشاءالله د تاریخ د سوات د تاریخ یو غټه جلسه ځکه چې خلک د مهنګایي نه او د دې تنګ شوی دی او بل دا سلیکټډ حکومت چې راغلی دی نو اسې آسان مثال یو عام خلک خو دا وړه پېژني چې وړه مخکې پسو وس پسو دي، سی ان جي مخکې پسو وس پسو د بجلۍ نرخونه داسې نور کوم مهنګایانې چې دي په دې ملک کې روانې دي. نو د دې خلاف چې کوم دا یو موږ جلسه کړې منعقد کړې ده مریم نواز انجینر امیر مقام او مرکزي لیډرشپ خطاب کوي انشاءالله. په دې پی ټي آی ته موږ ښیو چې تاسو په 13 جمعه جلسه کړې وه په دې ګراونډ کې او موږ کوو سبا انشاءالله جمعې په ورځ. نو تاسو ته موږ دا ښیو چې جلسه دا شی خو موږ دا میسج ورکوو چې عوام دې د مهنګایي خلاف راوځي. دا مطلب د دې سلیکټډ حکومت نه چټکاره حاصلولو لپاره عوام له په ګڼ تعداد سره راوتل پکار دي چې دا خلک راوځي په ګڼ تعداد سره په دې جلسه کې شرکت وکړي او انشاءالله امید ده چې دونه ګڼه به په دې ګراونډ کې به ځای نه وي انشاءالله. زما هم طرف پیغام ده چې هر سړی کوشش وکړي دې جلسه کې شرکت وکړي انشاءالله دا به کامیاب. ډېره مننه. ما ګورسین د مانکوټ سره تعلق لرم چونکې تاسو ته پته ده چې یاره په دې ملک کې دا 2.5 کال وشوه. په دې ملک کې چې دی د غریب نه واله د مالداره پورې هر سړی تنګ دی. دې بېروزګارۍ دې مهنګایي چې دی خلک دومره پریشانه کړی دی په خودکشو باندې چې دی دا خلک مجبوره شوی دی. نو انشاءالله تعالی چې سبا دا جلسه چې ده دا د دې حکومت دپاره یو ریفرنډم به ثابتېږي او دې نااهله ریجکټډ او سلیکټ حکومت ته به دا خلک ښایي انشاءالله چې یاره ستاسو وخت نور پوره شوی دی، تاسو مهرباني وکړئ، تاسو واپس ځئ او دا حکومت د هر څه چې د دې مسلم لیگ د پاتې کوي ځکه چې دا یو پارټي دا واحده پارټي د مسلم لیگ نون چې هغه د دې ملک په چلولو د دې په طریقې باندې پوهېږي. باقي یو پارټي په دې الحمدلله نه پوهېږي تر اوسه پورې او دې حکومت خو بالکل نااهله حکومت چې دی دا ذلیل کو خلک ډېر رسوای کو
دا خلک شرمنده کو ان شاء الله چې تاسو به سبا د دې جلسې تاسو وینئ نن نه خلک دومره خوشحاله دی د اختر یو سما ده خلک خوشحاله دی د کورونو خلک راوتلی موږ د ټلیفون نه که چېرې سبا موږ جلوس درولو څه ټایم در شو نو ان شاء الله تعالی دا به سبا وخت ثابتوي دا خلک به ثابتوي ان شاء الله تعالی د یوت وینګ مرکزی سینیر نائب صدر یم زمونږ صدر کیپټن صفدر دی خو زه ورکر یم په ورکر خوشحالیږم کارکون یم سبانۍ جلسه به انشاءالله د سواد د تاریخ د ټولو نه غټه جلسه دا به یو تاریخ رقم کوي ولې چې د خلکو کې دومره جوش او خروش دی یو مینه ده تاسو وکتل عمران خان راغی د یو څلورنو اعلان یې ونه کړو د ترقۍ دپاره او کراچۍ ته لاړ 1100 روپو اعلان یې وکړو خلکو وله ډېر عزت ورکړو خو هغه په عزت پوه نه شو او انشاءالله زمونږ دا کم مشر دی صوبایي امیر مقام خان دی داسې چیلنجونه قبلوي الله وله غټه حوصله ورکړې مایوسه کېږي نه او د دې سوات یې بې کچه خدمت کړی دی چې یو سړی وزیر اعظم یې دومره خدمت به هغه نه کړی لکه دې ځوان چې کړی دی دا یو حقیقت دی چې څوک دا هسې بلا وجه تعارف نه کوو که د بجلۍ مت کړي د ګیس مت کړي پاکستان جوړ شوی دا یو لینډ راغلی دا دویم چې کوم سوات ته راغی یا دلته دې ډویژن ته نو دا امیر مقام خان کړی دی خلکو نه ګیلې شته خو انشاءالله خلک پوه شو چې خدمت څوک کوي او تشې نارې څوک وهي نو سبا زمونږ وزیر اعظم صاحب کا کوم چې خاقان عباسي دی ډېر عظیم انسان دی دا دومره عظیم انسان دی چې په اصولو باندې کله سودابازي نه ده کړې قرباني کړې ده بیا حسن اقبال صاحب دی مریم بیبي ده چې دا د ډېر لوی پلار د عظیم پلار لور ده ولې چې هغه سره کم ظلم وشو کم زیاتی وشو کم ناروا سلوک وشو خو د هغه دا ناره ده چې د سویلین بالادستۍ دپاره به هر څومره قرباني چې خو اختیار به عوامو ته راوړو 80 کاله وشو چې دا اختیار د یو داسې قوتونو سره دی چې عوام پارلیمنت اختیار ته نه پرېږدي چې هغه یو آزاده خارجه پالیسي جوړه کړي هغه د ملک د دومره کارونه کړي دي او داسې ده چې دا دومره ترقي د بل چا په دور کې نه ده شوې دې ملک چې چا څه کړي دي نواز شریف دی خو هغه د دې ډېر غټ قیمت ادا کوي د هغه خاندان ته څومره تکلیف ورسېد د هغه رور ته د هغه څه خدمت یې کړی دی او سویلین بالادستۍ چې عوامو ته اختیار راوړي نو انشاءالله په دې کې به دا قوم ورسره دی دا به کامیابیږي دا خلک دا ځوانان دا پوه دي اوس چېرې دا سلوګن د چام نشته دا ناره د چام نشته خلک ټایم پاس کوي کمپرومایز کوي خو هغه ځوان کمپرومایز نه کوي او انشاءالله دا سبانۍ ورځ به زموږ داسې ورځي لکه موږ دومره خوشحاله یو د منګوره کې به ته ګرځېدلې لکه سبا زموږ اختر دی دا قایدین راځي نو انشاءالله یو ناره وهمه چېرې وزیر اعظم تاسو به وایئ نواز شریف وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر مهرباني